الته یا وخت کم وی او یا زستړی شم نور کولی نشم. د قوم مزاج داسې شوی دی چې هغې کې نورې خبرې ننوځي نه، ناستی اوري خو زه پکې نه یي دغه ځای کې چې بل څه شی ورننوځي، ځکه چې یو کوزه د اوبو ډکه وي او ته پې نورې ورچې خوا به تې تویېږي هغې کې دننه نه ځي. نو خبرو د پاره د قوم مزاج خالی و ذهنی پکار چې د دې ذهن خالی وي او دومره گنجائش او ځای پکې وي چې نور څه پکې ورننوځي. عزیزانو دو خبرو د باندې درته باس کوم په ډېر لږ وخت. یو باس په دې درته کوم چې ولی او بزرگ چاته وای، په دې خو به تاسو صفا پوهېږئ. ولی چاته وای او بزرگ چاته وای، او مونږ خلقو ولیان او بزرگان د چا نه جوړ کړي؟ تاسو خیال راغی؟ دا خبره به بې یری او بې خوف وي. اگر چې دا جلسم سیدانو او پیرانو صاحبانو کړي، که یو چونډای په دوی پکې ولګیم خپه کېږي د نه، ځکه چې دین اصل د سیدانو د کور شی. ٹھیک شو؟ او شریعت تیرے گھر کی ہے، شریعت تیرے گھر کی ہے، حکومت تیرے گھر کی ہے، شریعت تیرے گھر کی ہے، حکومت تیرے گھر کی ہے، سخاوت تیرے گھر کی ہے، عدالت تیرے گھر کی ہے. شریعت د سیدانو د کور شی دی. مونږ څوکیداران او د دروازې مخ کې جارو والو والا پانګو کې هغه ورځ جلسه وا سدو نیم لکه خلق پکې او یو 10,000 پکې شیاګان ناست. او شیاګان خپه نه شي، نوم موریدلې ده، په دې نه پوهېږئ چې دا شیعه وایي څه بلا ته، دا څه شی دی. قادیانې نوم موریدلې ده، په دې نه پوهېږئ چې دا قادیانې وایي څه بلا ته. دیوبندې نوم موریدلې یا دغه صاحب را پاسي علماء دیوبند استاد والله کبه دې 16-15 پويږي چې دا دیوبند څه ته وي. یا بریله نو موریدل دې په دې نه پويږي چې دا بریله څه ته وي. بس هغه یو سړی مړو قبر کې چې ته ملائکو تپوس کولو چې من ربک، هغه ورته څه رب کې یو قب ډوډۍ بنئ وګه ما هغه سيزونه یې. اوس تما ته وایي چې دا دومره لوی امراض او دومره لوی بیماری هغه زه په یو غنټه کې ستاسو مخ کې څنګه ویلې؟ زکه و یو زخم نه دی چې به جوړ شي، 1000 زخمونه مې پزړه دي مړ بشم، یو زخم نه. دا دومره بے ضمیره قوم دی د پاکستان
دمره بے ضمیره چې د دوی مثال د زړې ګډې دی چې چا ورته شین بوټه د جوار او خود هغه پسې به ناره تاسو لوړګینی د وبو مطالبه د چا نه کوي چا نه کوي تاسو هغه لوړګینی نه یې هغه نه یې چې د لندن نه میمر روانه شي نو دلته ورته تاسو لکونه روپۍ هغه ته د متیازو په ځای لګول تاسو هغه نه چې گورنر په دوره راځي نو په ګډانو مرتبلو پټیه چولی او صاحب لاس په تیر کا چې خدای مبارک کی تب وای چې دا گورنر داسې د نظام الدین اولیاء خلیفہ دی چې دغه دا څورته وي لاس په تیر کی چې مبارک شي زبا مطالبه ولیکم زما چې په خار کې کار پیښ شي او د پیښور افسر ته ټلیفون وکم چې دا کار ته سلیری ګنټه کې ومکا سب یاد ځان تماشا وکا تاسو حال ز ګورم چې دا ځان ته څوایي نو په ګنټو به یو دونی می چټاکواله کی تناستی هو چې صاحب لای نه لای قربان یې شه دا صدقه پریدورونه یې چرته پوخ سره کی ولیدو چې او په سویر کو کېړې جمعه تا قربان یې شه څنګه د پاکستان د حکومت خوې دې قوم خراب کو تاسو خراب کړو دا زمونږ نوکران دي وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی و چراغوں سے ہے روشن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی و چراغوں سے ہے روشن ویسا خودے د خاور دیوان مومما او ستا په کور د چراغان جوړي ولې تدک می مور بچي والله کدی فریدم تاسو پوه شئ نارضیدانو مطالبو خبره نشته صفا وایي چې یو بغواړو په لوړګي کې په هر یو کور کې او یې رانه خدای راستی کړه تورخم د جمرود په مزیرا تیر شي نه تیریږي درای خیبر ورته خيو درای خیبر والا خو دا مګوري چې لکه زمون خزو په خیبر کې زم تاسو خزو داسي کړي او منګي په سری کړي شرمې دلو تاسو پوه شئ نارض میں داو چې زما په ملک زما د ملک پیداوار نن بجلی زما د ملک پیداوار ده په ما تا ته ګنټي بده یو په اسلام آباد باندې بند نه ولی په ما ته ګنټي بجلی بندي او ستا کور کې اتوماتیک جنریټر لګیدلی دي چې بجلی لاړه شي اتوماتیک جنریټر شروع شي تب پرانا کې ناشته زب ولې پتیار کې ناشته او تاسو خلق دي تاسو بر ډیکسنی دي ار یو سره چې سار ګورې صاحب مخ په خبر برواني بس مازیګر سب دنیا لوټ را لوټ کئ بیا د شپې غوندې د ګیدړ غوندې کور تراشش پتیره کې سار بیا وځي نه د ملک غم ده نه د قوم غم ده نه د دین غم ده نه د مذهب غم ده نه د اسلام غم ده تاسو پوه شئ په خبره من به کم و یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما
یا محمد عربی یو زبڅوک نن خستا ملک خسی شو دو اوگی په پاکستان کی اوگی اوگی پیجنی لوگی والی لوگی دو فوجیان او ملیان او پیران ٹھیک شو فوجم تر سپیگمو ڈاک کرو ملیان علم دا د سود زکات پیسے اور مخامخ کری ٹھیک شو او پیران صاحبان علم د لنگر په شکل کې دریواړه مارش نو پیمان وای چې مړه خېټه جنگ کولې شي دا شه چې افسر والی مونږ په د رشوت نامه کې چې زوی والم نو مونږ په د زکات نامه کې او چې بزرګي والی پاغه باندې هدیه تحفه پیشکش دا د سود د زکات پیسې نن ستا ملک خسی کیږي لګیا دی په 200 کاله کې پیرنګي اسلام دومره نو شرموله لکه په 10 کاله کې چې ضیاء کو شرموله 5 نکاتی پروگرام په دلار راتلم نئی روشنی سکول په دې دوکا کوي لګیای تاسو دوکا کیږي نئی روشنی سکول راش استاد ایجنسی دا بی او ایم الکانو ګورا کلرکی ورته نه ملاوي بابوګیرت ورته نه ملاويږي نو کنه روشنی سکول کې سپینګیره ته په ای بی سی ډی باندې پوي کې نو په د بچکه ست مرل سکیم دای رئیس ته ده خلق در په در خاور په سرور پسې ګرځي جی و مرلې راته ویلي مالو و مرلې دا ټکه بوټوم کړو چې زبروټي کپڑا مکان خلق ته ورکوم لاړو تورو خاور ته نه چاله روټای ورکړاو نه روټي ورکړاو نه مکان دغه څه د ست مرل سکیم هم ده دا وقتی طور نغاری دي سیباری او چې راځي ډب 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 د چوکیاتګار مداریان دي پیټاری خیر خلکو ته وای دی پیټار کې دا سمار دی چې 200 خپې دي او سلور خلی دي او اته وګونه دي تاسو وای چې دی کې بچي د دې مار د واز دینا ما دا دارو جوړ کړی دي چې دا د هر مرض علاج دی قیمت صرف 15 روپے ا دارو چې په خلکو خرڅ کی چې پیټار نصر لري کې هغه کې دومره چمچورې و دا هغه د چوکیاتګار مداریان دي کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں پجبا اسلام 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 اور پسرونو کې د کفر بازارونه جوړ دي زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں پجبد اسلام نعرے
او پسرونو کې د کفر بازارونه جوړ دي وې دا غد رسول الله د زمانه منافقان دي چې پترخ کې به بوتان نیولي او ولاړ به پیغمبر پسې پمانځو اسلام 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 د اسلام څه شه ده عزیزانو په کلاو غوګونو واورئ د پاکستان تبعی ما تداس رڼا ښکاری لکه دا رڼا ورځ په کوم ملک چې د قرآن او د حدیث د محمد رسول الله غوندې قانون موجود وي او داغه ملک فیصله د پیرنګي په قانون کیږي هغه ملک به تباہ کیږي او غر کیږي قرآن غوندې قانون موجود او استاد ملک فیصله د پیرنګي په قانون کې استاد د پولیټیکل قانون ترسه د پیرنګي قانون دی کنه ترسه بیا تاسو قوم مشران د حکومت افسران پیسې فیصله د ملک پر رشوت کوي او استاد قوم ملکان په پس کوي پسې کوي پس څه شي دی دا پس څه دی دا پس استاد مور په داج کې راغلی ورلو کزه تاسو پرېدم زه په پاکستان کې د ایران غوندې انقلاب غواړم د ایران غوندې 10 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه والله کدا 3 کروڑه د سړي زامن 2 کروڑه ورانیږي او ورته 10,000 په 70 راوړه او 10,000 ته راوړه 2 کلی تباکیږي 60,000 په 70 راوړه او 60,000 په 70 راوړه پاکستان افسران مون غریبان کافران کړی دي چې پر رشوت فیصله کوي استاد ملک دا مشران مسلمانان دي دا غټي غټي کولې چې په سر زمون په درکه زه د درې اوسیدونکو زمون په درکه هغه ورځ زما د زمکه جرګه کړي دا او اغس ملکانو 60,000 روپے زما د تر د زوی ناغستی دي او 60,000 دابل نواغست مالک دا ولې وی چې استاد چې دا ولکو څه خورو مالزمم والله کا دریوالو ملکانو پرېد چې تاسو نه مې پرتګونه نیوستي او په لوړ او په سم مې په شرمونو نه یې شرمون بغیرت تاسو خلق ولې ګرموي نور خلق ته بد ولې وای ولی خدایو غوندي افسر په کورسای کې ناستو وی خوړه او تاسو جرګه په میدان کې پزمکه کې ناستي غلم خوړه دغه غوندي چې ته مردار شي زدي د قبر سره ناستم یا د جنازې سره او سیب دغه غوندي زی بیا د سقاط په شکل کې خورم ته مردار پروت خدای له یا الله تواره جنتونه نه خدای بیړي غرق کې د کور وران دا پلیت مردار دا پودری دا شرابی دا غل دا ډاکو دا د قوم او د ملک ټیکو خړلو والا پودرو په پیسو کې چې ته زکات وباسه او ما ته راکې په دغه پیسو به تازه وبخلې شو وای شراب نن اعلی شراب ستا په قبایلو کې خرڅيږي ورشي جمرود او درا دای دی پودې لوړګي نه خبر نه
دی پوی دے دا شراب خرڅون کې پلیت چې مردار شي او صاحبان راغلي دي دوا وکړه چې خدای به بخیر ما خان زه چلار شم درې ته دوا وکړه چې خدای به ورته دعا وکړي چې الله په سلور بولی کې قبر د لړمان او تنور کې قبر د اور تنور کې دا د قوم او د ملک او د ملت دشمن ستاسقات ما په زندګۍ کې سقاتونه او زکاتونه د چانه دی غستی په زندګۍ کې مزدوری میں کړه دا تجارت میں کړه محنت میں کړه ترنه پورې کوم توکړی برید ګرځم والله کید زیاولک دغه بوره خزه پروا ملرم محنت کو زه چې خپل روټه خورم ستا څه پروا کوم ستا د خیبر یو څو مالدار دي ما ته وی چې مونږ له په نظر نه ګورم زه ستا څه پروا نه د روټه تمدار دي نه د جامو دي نه د پیسو دي نه د صادر دي نه زتا لوړی برازه رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاہ وي چې کله کله زما دربار ته راځه هغه وې زه ویاو ورته نل پترخ کې مې جانال پلاس کې مې جام دے نل پترخ کې مې جانال پلاس کې مې جام دے زکا اورنګ د زمانه زما غلام دے اورنګزیب بادشاہ زد محمد رسول الله تصویر پترخ کې ګرځوم پزړه کې ګرځوم او د مایو جام پلاس کې ګرځوم اورنګزیبا والله زتا خپل غلام ګڼما نو غلام چرېم گویا کې قربان آقا غلام ته ناراضي ته زما غلام زبو ولې تا ترازم نو عزیزانو عرض میں داو چې غوګونه کلاو کوي غوګونه کلاو کوي نن ستا په ملک څومره فتنه او فساد چې مونږ خلقو په دې قوم کې د دین په نامه چولې ده دومره فساد او فتنه په مقدس مکه بل ځای کې نشته مونږ چول تاسو قوم مونږ هم د دین پرنګ کې دوکا کوو مونږ ستاده عقیده ده چې کدی بجلیګر مولا عالم څور نکړه نو جوړ زغر کې دا څه وایي چې قربان دې شمه